بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خوږو وروڼو، د تعصب نه پاکې یو څو خبرې کوو، او هغه دا چې په اوسني وخت کې زمونږ خصوصا پښتنو ته د ټول نه غټه مسله چې کوم دی نو هغه د اوړو ده. ټیک شولو، نو د اوړو په دې مسله باندې ځکه چې هر یو سړی دغه پر یاد کوي چې نور خبر وروسته خو چې کوم دی لکه مطلب دا چې اوړه ډېر ګران دی او د غریب سړي د اغوستو نه ورو بار کېږي، او صوبه دغه خبره په وفاق باندې ورته پي، او وفاق خبره چې کوم دی هغه په صوبه باندې راته پي. خو زما خوږو او درنو وروڼو، دا خبره به په سیاسي بنیاد باندې نه کوو، دا خبره به په دې اوسني وخت کې د خپل غریب ولس لپاره کوو، او هغه دا چې د صوبو سره د غنمو اغوستو خپل چې کوم دی مثال خبره ذمهداري د دې وفاق ذمهوار نه دی. هر صوبه په خپله باندې ځان چې کوم دی غنم ولي د خپلو ضروریاتو مطابق د وفاق په سطح باندې یو اداره شته چې هغې ته پاسکو وایي، هغه هم غنم ولي، او هغه غنم بیا چې کوم دی لکه صوبو له بیا که د صوبو خوښه وي نو هغه هغوی له غنم ورکوي. خو دا د پاسکو ذمهداري د سره دنه دا چې کوم دی دا د هرې صوبې خپله ذمهداري ده، او هغوی دغه غنم د خپل سالانه اخراجاتو دپاره، یعنی اخراجات مې دا چې لکه ضروریاتو دپاره هغه غنم اخلي، او هغه غنم چې کوم دی هغه بیا هغې روزمره بنیاد باندې مختلفې کوټې وي هغه ورکوي. نو زمونږ د صوبایي حکومت چې کوم د پاکستان تحریک انصاف دی، زما هغه غرونو ته خواست دی، دغه مشرانو ته خواست دی، دغه واکمنانو ته خواست دی چې زمونږ لپاره درنو خواږه دي، مونږ دا نه وایو مونږ د چا بوری نه کوو، خو که ستاسو وفاق سره خپل څه تعصب وي، خپله نالګي وي، یا خپل څه خفګان وي، نو هغه څه په بل څه باندې وباسئ. نو په دې وخت کې تاسو د وړو ایشو جوړه کړه، ذمهواري ستاسو ده، او تاسو وایئ چې کوم دا وفاق داسې او وفاق پلانکي او ډنګرې او دا واغه، او زمونږ پښتانه نه پوهېږي په دې خبره باندې. نو خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ چې د غریب ولس باندې تاسو رحم وکړئ، او تاسو چې کوم دی مثال خبره دا ذمهواري خپله چې کوم دی پوره کړئ په ښه طریقه باندې، او د غریب ولس ته دا اوړه په صحیح ریټ باندې په صحیح مقدار کې دا پوره کړئ. تاسو خپل جنګ کوئ، تاسو خپل سیاسي جنګ دی بالکل کوئ، یو دی په یو باندې چې کوم دی نو ورته پي، بل دی په بل باندې ورته پي، خو غریب ولس ته نه بار کړئ. نو دې وخت کې تاسو هم د حکومت مزیل او وفاق هم د حکومت مزیل چې کوم پکې خوار شو، پکې کوم پکې دل کېږي هغه پکې غریب ولس او خصوصا پښتانه پکې دل کېږي، نور پکې چې کوم دی نو څوک هم دغه نه کوي. پنجاب کې هلته کې د وړو ټیک ټاک دی، په سند کې ټیک ټاک دی، بلوچستان هم ګزاره کوي، خو چې خوار شو تباه شو نو دلته کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې حکومت دی، او چونکې دوی خپله مسله ده وفاق سره، نو هغه ټول زور یې دلته کې د وفاق د بدنامولو دپاره ټول زور یې دلته کې دغه لروړو غریب ولس لروړو، او غریب ولس په چغو سرو په هر څه باندې ستړی شو. نو مهرباني وکړئ د دې نه واوړئ او په دې غریب ولس باندې رحم وکړئ. مهرباني.